اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ځوانانو کشرانو مشرانو السلام علیکم. څنګه تاسو ته پته ده او تاسو ته معلومه خبره ده د دوه درو میاشتو نه کوم حالات چې روان دي په نوخار کې د ماشومې سره کومه واقعه چې راغلی وه، داسې د هغې نه وروسته مردان کې چې کومه واقعه راغلی وه، اوس صوابۍ کې د دې ماشوم سره چې دا کومه واقعه شوې ده او نن تازه کیس په هنګو د اوبه کې چې د ماشوم سره دا کومه واقعه شوې ده. زما رونو او مشرانو تر د کومې پورې به دا حالات او داسې قسم کیسونه موږ برداشت کوو او په روډ به راوځو مظاهرې به کوو چې مذمت کوو او مذمت کوو. اوس د مذمت هغه وخت تللی دی، د دې خلاف باقاعده راپاڅېدل پکار دي، د دې خلاف عدالتونو کې کیسز جمع کول پکار دي، د اعلی حکامو نه مطالبې پکار دي او د دې دپاره عملي اقدامونه چوتول غواړي. نو زه د خپل پبلک پیس ویلفیر ځوانانو ته او مشرانو ته او کشرانو ته به حیثیت چیرمن څومره چې هم دا کیسز شوي دي، پبلک پیس ویلفیر ارګنایزیشن به انشاءالله د دې مقدماتو د دې حالاتو به عدالت ته به راځو، انشاءالله د دې خلاف به موږ کیسونه لړوو او په کوم ځای کې چې هم کوم ځایونو کې داسې قسم کیسز شوي دي د هغې کورونو سره به دننه پس زمونږ برپور تعاون حاصلي. موږ به یو ټیم د ارګنایزیشن د طرف نه تشکیل کوو او د هغې به موږ مکمل ریکارډ راوباسو او موږ به عدالتونو ته چې دی دا کیسونه وړاندې کوو. هغه خلک چې کم دي د هغې سره به موږ شانه به شانه ولاړ یو او کوم خلکو باندې چې جرمونه ثابت دي هغه به سریام د پانسۍ تختې ته او په دار باندې به یې خېجو انشاءالله موږ به ولاړ یو. خو د دې مسایلو اصل کې د دې جړه معلومول پکار دي، د دې هغه ځایلې معلومول پکار دي چې آیا دا کیسز کېږي ولې، د دې وجه څه ده، دا د کومې بیمارۍ د وجې دا کېږي. ټول چې ګورو د 11 کالو د 12 کالو ماشوم راپاڅي او د 7 کالو د 8 کالو د ماشوم سره دا شی کوي. بعضې که وګورې مشران کسان پکې دي چې د هغې د لاسونو دا کارونه کېږي. د دې خلکو اصلیت معلومول غواړي، د دې خلکو جړې معلومول غواړي چې دا کم فسادات دي چې دا نن زموږ په معاشره کې روان دي. پښتون یو پرامن قوم و، پښتون یو باعزته قوم و. نن د پښتون په معاشره کې هغه داسې قسمه حالات کېږي، نن زموږ هغه پښتو څه شوه، زموږ هغه مشري څه شوه، زموږ هغه اجرا او زموږ هغه جرګه څه شوه. زه د پښتنو نه دا مطالبات کوم چې د دې سیستم خلاف چې دی ټول رایوځئ شئ، ټول یو موټی شئ، د عدالت نه مطالبه وکئ، د اعلی حکامو نه مطالبه وکئ، د دې ملک د ادارو نه مطالبه وکئ چې دا ملک د لا اله الا الله په نظام باندې جوړ شوی دی. او زما په نیز باندې د دې اصل وجه دا ده چې زموږ فیصلې د اسلام د احکاماتو مطابق نه کېږي. که زموږ فیصلې د اسلام د احکاماتو مطابق شروع شولې، د یو غل نه لاس کټ شو 100 لاسونه به د غلا نه قلار شي. که د یو قاتل نه سر کټ شو نو 100 قاتلان چې دي هغه به د قتل نه قلار شي. که یو زناکار چې دی هغه سنسار کړی شو او هغه ته کوړې ورکړی شو د اسلام مطابق، نو انشاءالله امید مې دا دی او اسلام زموږ پوره دین دی، نو داسې قسم حرکتونه به نور نه کېږي. خو دا زموږ د اسلام نه لرېوالی دی، دا زموږ د خپل قرآن او د خپل دین نه لرېوالی دی. زه د اعلی حکامو نه هم دا مطالبه کوم، د موجوده حکومت نه هم دا مطالبه کوم چې په دې باندې پیلپور طور قانون سازي وکړي او مونږ د دې خلاف برپور احتجاجونه به هم کوو. د احتجاجونو سره عمل به انشاءالله عملي کردار به موږ په دې کې ادا کوو. موږ به عدالتونو ته هم په دې کې ځو، موږ به په دې کې اعلی حکامو ته هم ځان رسو او په دې باندې به انشاءالله قانون سازي کوو. که زمونږ مخه څوک نشي، زمونږ سر په دې کې کټ شي، خو انشاءالله موږ به د ملک د پرامن پاتې کېدو دپاره، د دې ملک د سالمیت دپاره، د دې ملک د بقا او ترقۍ دپاره به انشاءالله موږ د دې ملک د ادارو سره شانه به شانه ولاړ یو. خو د ادارو نه بیا هم دا مطالبات کوو په دې ملک چې کوم حالات روان دي او کوم فسادات روان دي چې په دې باندې د پیلپور طور غور وکړي او د دې حالاتو مطابق د قانون سازي وکړي. ځکه چې دا حالات نور هم سیوا کېږي. که په نوخار کې دا کم کیس شو چې دا تر اوسه پورې د عدالت پانسي کړی وی، که په د باندې جرم ثابتي د پانسي په کار او د اخوا تاخیر په دې کې نو په کار، په دې کې پیلپور طور فیصلې په کار دي. که دا خبرې مونږ په دې کې ټال مټول کوو، په دې کې زموږ ادارې ټال مټول کوي، نو داسې قسم حالات دا به سیوا کېږي او د دې نه به جرمونه جوړېږي. نو برای مهرباني زه بیا هم د ادارو نه دا مطالبات کوم، ادارو ته سوال کوم، ادارو ته ورس کوم، ادارو ته درخواست کوم چې په دې باندې پیلپور طور اقدامات واخلي
او پبلک پیس ویلفیر ارګنایزیشن به ان شاء الله د سبان یو ټیم تشکیل کړي او ان شاء الله هغه ټیم چې دی هغه به دغه مظلومو کورونو ته ځي دغه کم دردېدلي خلک چې دي دغه کورونو ته به موږ او دا فایل به موږ اکټا کوو او دغه کورونو ولې چېرته هم ځان یوازې ونه ګڼئ په هر تحصیل کې که چاته د وکیل ضرورت دی وکیل هم به موږ پرووایډ کوو لیګل قانون سازي چې څومره ده هغه به موږ پرووایډ کوو او ټولو ځوانانو ته او ټولو ملګرو ته درخواست دا دی چې په دې سیستم کې شانه به شانه د پبلک پیس ویلفیر ارګنایزیشن ودرېږي او ان شاء الله موږ به کوشش تا کوو چې دا لارې او دغه خلکو لاس ونیسو. مهرباني.